په 400 کې تاجرانو د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او د لسونه تر 12 بجو پورې د اکسین دفتر مې ته د مردان او 400 ترمنځ روډ بند کړی او د بجلی د بحاله غوښتنه یې کوله. د 400 دکانداران وایي چې په 40 ساعتونو کې یوازې 4 غنټې بجلی راځي او دا هغه وخت وي کله چې بازار بند شي، خو د روزګار په وخت کې د لوډ شیډینګ دوامدار وي. د روډ بندېدو وروسته اکسین د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره ورغی، چرته چې ورته دکاندار وویل چې باید په غیر قانوني توګه لوډ شیډینګ دی بند کړی شي، ولې چې دوی سره د دوی روزګار ته سخت زیان رسېدلی دی. باقي د بل پیډر دا چې زما د 1300 کنزیومرانو بیلینګ کیږي بل پیډر ته زما پیډر په پلاس کې خامخاره دي زما ریکوري به کمې. تاسو رقم پیډر خبره ځکه چې پیډر پور تقریبا 75% چې کوم دی په کمرشل دغه باندې کې منظور شوی دی لپاره پیډر 1 د الیکشن ځای زموږ چې کوم دی یو کوسي راغستې دی هغه دی نیم مردان روډ او دا راغستې نو به د مردان روډ راغستې او زموږ پیډر پور چې کوم دی نو دا تر پرانانو یا زموږ سرګرانو کوسینه چې شروع شي نو زه دا ټول بازار دی پیډر پور دی خو چې دی کې اوس یو ټرانسفارمر مشه یو مړیو پالیسی ده لکه موږ خپل ډپارټمنټ د پالیسی خلاف هم شو کنه مارکیټ ځان لپاره سپ انډیپندنت ټرانسفارمر دی مارکیټ دی هغه وخت له بازار یا دا جنرال ټرانسفارمر دی بازار کې هم دکانونو ته لګیدل هغه زه د بازار خادم دی مدار زه د بازار لګیدل اېنه متافق به هم نو دا خبرې سره چې مخه تراویو بقایت تاسو د محمد اسلامي مرګو خبرو پر تاسو واغواړي الان کې دې تقریبا زموږ د ځلې بر لکه دغه پروګرام چې موږ ځلې بر کې راځو چې موږ مجبور شو دې سره د خبراتو وروسته اکسین 400 دوی ته د خود ساخت لوډ شیډینګ نه کولو باور ورکړو د سروستو چې سړک پرانیستې شو، خو دکاندار وایي چې دوی به ګوري چې د اکسین دغه خبر عملي کیږي او کنه ګینه دوی به یو واری بیا سړک ته راوځي. دغه احتجاجي مظاهره چپل میکر اسوسییشن د صدر وحید خان په مشرۍ کې و چې د 403 وړو تنظیمونو پکې په یو هیډ سره ګډون کړي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400